الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بمصطفى برسا خیشرا کی دین ہم اوست، بمصطفى برسا خیشرا کی دین ہم اوست، گربعون رسیدی تمام بولہبیس. محترم سامین دی مخی سب تشریح اللہ جل وعلا شانہ پخپل کائنات باندې پخپل مخلوقاتو باندې بیا خاص کر په مومنانو عظیم رحم فرمایو چې کله په عربو کې د دنیا په مخ باندې په ټوله دنیا کې تیارې کوپرو ظلمو ستمو د کانو عبادتو د بوتانو عبادتو پر جمعه باندې ما دور جهالت باندې تاسو ته باس کړو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تشریف اورین مخکې د دنیا څه حالاتو الله رب کریم جل وعلا شانه په دې عالم باندې خپل یو خصوصي کرم وکړو او د حضرت عبدالله صاحب نا او د حضرت عبدالمطلب سے نسے مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته د هغه ظهور فرمایو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان د آدم علیہ السلام نوالا او تر د حضور علیہ السلام پورې نبی علیہ السلام فرمایي دا بالکل پاک خلق، بدپیلی یا بدنسلی یو خبره چې واغه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په ذات بابرکت کې داغه په نسب مبارک کې هغه ته نسبت نشي کېدی، بلکې ټول پاکان هم ښځې نیکانې صالحانې او هم سړي سنتو له ټیم ورکړو. د عیسی علیه الصلاۃ والسلام اسمان ته د خطو تقریبا 571 سال 571 ایڈ یادیږي اتر ډیپارچر اف عیسی علیہ السلام، یعنی د عیسی علیہ السلام د رخصتېدو 571 سال بعد تقریبا مشهور قول مطابق 20 اپریل یا بعض چا به کې 22 قول کړل یا 25 او د 12 ربیع الاول جمهور محققین جمهور علما په دیری چې 12 ربیع الاول او بعض وایي چې 9 ربیع الاول. په هر حال الله جل وعلا شانه د پیر رضوا حضور علیہ السلام دنیا ته تشریف آوری وکړه. د دې نه مخکې ابرهه کوم واقعه ته تیر شوی د سورې فیل کې راغی ذکر دی. دا د حضور علیہ السلام د ولادت نه مشهور قول مطابق سلوي خرج مخکې شوی دا د نبی اسلام په معجزاتو کې راځي
چې ابراها د یمن نه راځي او غټ غټ هاتیان ورسره دي، داسې هاتیان چې هغه کلي داسې اوارئ. هغه الله جل جلاله د خانه کعبې په ورانولو په نیت باندې راځي او الله جل جلاله د حضور علیه السلام معجزه او د هغه برکت چې یاره داسې توتکر کې پرې رالو، هغه توتکر کو پې داسې کاڼي وویشتل چې مکمل ابرها دغه ځای نه وتښتېد یمن ته او چې هلته لاړ نو دومره دغه شی او ګېډه دومره خرابه شوې وه چې بس بیا له پاتې نه هغه هم ختم شو او لښکر یې ولا مکمل سره د هاتیانو نه هغه تباه شو. بیا حضور علیه السلام چې پیدا شو، د حضور علیه السلام د ولادت نه مخکې مور بیبي امینه رضی الله عنها فرمایي چې یاره حضور علیه السلام چې کله زما په نس شو بار بار به کله یو پیغمبر ما په خوب کې لید، کله به بل ما لید او ماله به بشارتونه او زیری راکول. او د حضور علیه السلام والد محترم چې څنګه د حضور علیه السلام د والد محترم واده شو، نکاح شو، تقریبا 20-25 ورځې بعد هغه مدینه منورې طرف ته لاړ او چې هلته مدینه منورې ته لاړ او بس هلته وفات شو. نو مور یې دی په نس باندې او مور چې ده نو هغه د حضور علیه السلام د والد محترم نه هغه پاتې شوه. بیا چې کله حضور علیه السلام پیدا کېږي والد صاحب یې خون تللی، په هغه وخت کې عبدالمطلب صاحب په خانه کعبه کې ناست دی. روایتو کې راځي وایي داسې چې حضور علیه السلام داسې بعض علما وایي چې 20 منټه کم 4 بجې وي، 20 منټه کم 4 بجې. هغې وجه دا ده چې په دغه وخت کې د صبح صادق چې دی، صبح صادق تقریبا په دغه ټیم باندې هغه په مکه کې راخیږي. په د هغې نه اندازه لګوله چې د صبح صادق ټیم دی، د سبا راختو ټیم دی. نو دقه نن سبا هغه تاریخ چې راوالی 20 اپریل تقریبا نو هغه هم دقه 20 منټه کم 4 بجې خواوشا راځي په مکه معظمه کې. دغه ټیم دی حضور علیه السلام الله جل وعلا شانه دنیا ته تشریف فرما کو، پیدایش شو. مور بیبي فرمایي چې یاره چرت ذره بره تکلیف چې دی هغه ما نه دی برداشت کړی. زه پوه شوی زه چې پوهېدم نو حضور علیه السلام پیدا شوی، ما د کپړې کوشش کوم چې کپړه جوړ مې کړه هغه بالکل په لباس کې پټ پروت دی، پاک ساک. او بعضې روایتو کې راځي چې حضور علیه السلام په سیده باندې پروت دی، په سیدې په حالت کې په دې وړه ژبه باندې لګیا دی وایي رب هب لي امتي، خدای زما امت ما ته راکړي، زما امت ما وبخي. په هغه وخت کې عبدالمطلب صاحب په خانه کعبه کې دی، په دغه ټیمه خو د خانه کعبې مشر و ذمهوار و. وایي دا خانه کعبه چې د حضور علیه السلام د کور طرف ته داسې کږه شوه، واپس راځي ناشنا چلو جو خانه کعبه کې داسې کږه شوه بیا نیغه شوه. څه حیرانتیا خبره ده. نو بس هغه ورته وایي چې یاره ستا په کور کې ستا هغه مړ زوی چې کوم دی عبدالله صاحب د هغه بچی پیدا شو. وایي دغه ځای نه عبدالمطلب صاحب روچت کو خانه کعبې ته یې وړ، خانه کعبه کې وګرځه او واپس یې راوړه. وایي د ده نوم به محمد وي. دغه وخته پورې په روی زمین باندې الله تعالی محمد نوم چې دی دا د بل چا نه و، دا د حضور علیه السلام اولنی نوم دی. وایي د ده نوم چې دی دا به محمد وي. او بیا دغه وخت نه مور بیبي فرمایي چې زما نه یو نور د حضور علیه السلام د پیدایش سره یو نور زما نه اوچت شو، رڼا. او هغه رڼا داسې وه چې پایې کې ما د کسرا او د هغه ځای نه د ایران او هغه ځینې محلات چې دي هغه ما ولیدو، داسې رڼا وه. او د ایران اتشکده چې وه 1000 سال په هغې کې اور بل شوی، 1000 سال د ایران په اتشکده کې د مجوسیانو ده د اور عبادت په دې وکړو. نو هغه همیشه د هغه اور چې دی هغې باندې ذمهوار کسانو اور به مړ کېدو له نه ورکوي، دا زمونږ خدای دی، اور ته به خدای وي. 1000 سال بعد چې کوم کاسار راپاشي نو اتشکده دقه شانتې مړه پرته ده. حیران چې یاره دنیا کې څه انقلاب راغلی دی، دا خو 1000 کاله دا اور نه دی مړ شوی او 1000 سال بعد چې دا مړ شو. او دغه د کسرا په محلاتو باندې زلزله راله، هلته په هغه په محلاتو باندې زلزله راله د دنیا کې. او د سیرت کتابونه ذکر کوي چې په دغه کال باندې الله جل جلاله چې چاله هم بچي ورکول نو الله په خپل محبوب دومره خوشحاله و، چونکې انسانان خوشحالېږي په نارینه اولاد باندې، نو الله جنۍ نه ده پیدا کړې. څومره چې پیدا شوي دي هغه ټول هلکان پیدا شوي دي. داسې د حضور علیه السلام ګوره کوم محبوب موږ له الله را کړلی، موږ د هغه له شان نه څه خبر. موږ د الله که موږ شپه ورځ سر په سیده باندې کېږو، خو موږ د دې خبرې شکر نه شو ادا کولی چې الله موږ د محبوب علیه السلام په امت کې پیدا کړي یو. یهودیانو کې نه یو، نصرانیانو کې نه یو، مجوسو کې نه یو، هندوانو کې نه یو، سیکانو کې نه یو. خبرې مه کوه خانه، غلی کېنه. دا مور بیبي بیا چېرې واپس یې کله عبدالمطلب صاحب دی راوړ کور ته، نو ډېر زیات خوشحاله شو. وایي چېرې زما مړ زوی او د هغه یو یادګار تازه شو. د ټولو نه اول چې حضور علیه السلام له پی ورکړلي سویبه رضی الله تعالی عنها، دا د ابولهب کافر وینځه وه.
دې منډې کړې او په دې منډه باندې ابو لهب ته وایي ابو لهبه تا ته پته شته وایي ستا هغه مړ ورور چې عبدالله صاحب چونکې هغه خو په ډېر زیات د هغه خوش اخلاقي د هغه حسن هغه په عربو کې مشهور و نو دوی د هغه په وفات باندې ټول خفه وی چې ستا مړ ورور چې د هغه زوی شو وایي ابو لهب ډېر زیات خوشحاله شو دا ورته څه پته ده چې دا محمد رسول الله به یو د ده د لاسه به کفر ختمیږي او بوتان به ختمیږي او شرک به ختمیږي او دنیا به د الله د وحدانیت په نوم باندې عامېږي دا خو هغه ته پته نه وه د خوشحالۍ نه یې خپل لاګوته ځه ازاده شوې زه زما نه ته ازاده په خوشزیري کې وایي ته وینځئ زما نوکر خو بس ما ته ازاده کړې ځکه بخاري شریف حدیث ته امام بخاري رحم الله صحیح بخاري شریف کې ذکر کوي عباس صاحب په خوب کې ولید ورور یې که نه دا نبی علیه الصلاة والسلام ترونه چې دا 10 تنه رونه بعضې روایتو کې 12 تنه راځي 10 تنه رونه نو یا ابو لهب عباس صاحب ابو طالب صاحب قسم دا چې امیر حمزه رضی الله دا مشهور دي نو دغه وخت کې چې کله د وین د آزاده که عباس صاحب په خوب کې ولید بخاري شریف حدیث ته وایي وروره څه حال دی څه حالات دې څه دي وایي بس ډېر تکلیف دی ما ته او چونکې کافر مړ قرآني کافر دی تبت یدا ابي لهب چې څوک دا صورت وي ابو لهب ته خیرې کوي دا ابو لهب د دواړه لاسونه خورې تباه کړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام پسې کاڼې اړولی او تب هلاک شو نو ولا هېڅ شي ولا پیدا ورنه کړه وایي وروره څه حال دی عباس صاحب ورته وایي یاره ما ډېر زیات تکلیف دی ډېر تکلیف دی راته خو وایي د ګل په ورځ باندې د پیر په ورځ باندې ما ته سکون او خوشحالي راځي په دوزخ کې او ما ته د دې لاس نه اوبه چې دی هغه حاصلېږي د ګوتو نه من نه ولې وایي ما د حضور الاسلام په ولادت او په پیدایش باندې صرف دقه قدر خوشحالي کړله هغه پوره کافر له خدای پاک د هغې بدله ورکوي کافر له ځکه زمونږ علما ذکر کوي وایي ما زال شارح بخاري علامه قسطلاني رحم الله شیخ عبدالله محدث دهلوي رحم الله نور جلال الدین سیوطي رحم الله وایي ما زال اهل الاسلام وای مسلمانان همیشه د پاره د حضور اسلام د ولادت با سعادت د خوشحالي ولي کوي د الله شکر ادا کوي وای دا زګ ادا کوي چې ګوره ابو لهب له خدای پاک بدلا ور کوي ابو لهب له الله تعالی کافر دی قرآني کافر ته یو عمل پیدا نه ملاويږي دا غي پیدا چې هغه ته حاصلېږي دا غي پیدا چې هغه ته ملاويږي نو د مسلمان په سهالي چې هغه په دې وجه خوشاله شي او خوشحالي کوي چې محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی دی ابو لهب خو په دې خوشحالي کړله چې زمانه مړ روز وی شوی دا هغه یاد تازه شو هغه په دې خوشحالي نه کړي چې محمد رسول الله راغلی د الله دوست راغلی هغه په دې خوشحالي نو چې مسلمان په دې خوشحالي وکړي د الله تعالی شکر ادا کوي ځکه همیشه د پاره مسلمانان د ربیع الاول په میاشت کې داسې محافل او هر میاشت کې او بیا خاص کر چونکې د دې هغه نسبت د حضور الاسلام تر راتلو سره دی په دې کې داسې محافل او دا کوي چې پای کې د حضور الاسلام صفت وشي درود شریف ویل شي د الله شکر ادا شي لکه څنګه چې قرآن مجید په ټول کال کې بتوي خو رمضان کې زیات اصرار ځکه قرآن په رمضان کې نازل شوی دی دغه شانتي نو په هر حال د ټولو نه اول حضور الاسلام له پیدا قویند چې کومه د ابو لهب چې کومه آزاد کړده ویند رسول رضی الله تعالی عنها دا را له نبی اسلام لای پي ورکړو او ځکه حمزه رضی الله عنه د نبی اسلام تر دی د پیوسو کال مشر دی عمر کې سیواله حمزه رضی الله تعالی عنه خدا حمزه رضی الله اسلام ترم دی او روري هم دی رضاعي روري دی ځکه دم د دې سوبې په خړل دي نو په دې کې دواړه شریک شو ځکه دا د حضور الاسلام چې ډیر زیات خطو داغه په کله چې په غزوه احد کې داغه مړ شو داغه دا شهید کو هندي او زوی ولرو وسا او دا وګونه پوز د ارث چې دایته کټکړو مسلې ولا کړوا نبی سام ته ډیر دوک پدې چې هم تر دې هم مرور دی دا هم ترو او هم رضاعي رورو نو دا صحابه رضی الله تعالی عنہ ولا په ورکو بیا د عربو قانون دا چې خپل ماشومان باغو باندو ترېګل یاره یو الته عربي ډیره فصیح ویل کیږي او دویمه خبره دا چې عربي به جواب خپل زدکی بل دا باندو کې ماشومان صحتمنی بیاوي دا هغه خزانه چې په ور صفا خوراکونه کوي نو دا غو پېوم صفای نو دا ماشوم صحتمنی نو هغه حضور اسلام بني سعد یو قبيله و دي طائف طرف ته دغه طرفون تراځي غزوه حنین چې بیا شوی په دغه طرفونو باندې بني سعد د قبيله زنانه را ډیر شاغو غریبي و هغه هم په ماشوم نو ورکول او چا بوله پیسې مې ورکول دې ته هم خوشاله دل ډیر شي زنانه را لي چې موږ د مکې نه واړه وړو چې قلاري کو یو پکې حلیمه رضی الله تعالی عنها دا دومره کمزوري و د باډۍ نه د وجود نه و په کومه سورلې چې موږ زمون خاونو اغم د تلو نه وای ټول زنانو کې موږ د ټول نه لیټ روانو چې عربو ته بختلو چا ولیدا نه دا نه دی
د ماشوم نه ورکوي خپل ماشوم ته هیڅ چا ولا ماشوم ورنکو چې واپسې کیږي. اوس نبی اسلام ولید خو چې رااله وي خاده د څوک شته وي د پلار خو مړ دی د یتیم دی علم یجد کې یتیمن فآوا وي د پلار چې دی پلار یې مړ دی ویره پلار چې مړ دی ما زه ځان غریب یم ما له هم څه پکاري یاره یتیم نشم وړی. اخر کې خپل خاوند ته وایي وایي داسې کار دی خلک په راته پیغور کې چې تاله چا ماشوم درنکو وایي که ستا خوښه یې دغلته یتیم ماشوم دی پلار یې مړ دی هغه ونیسو هغه ورته د خلکو پیغور خو به راته نه که نه راواله یا به راته ښځې به خاندي چې تاله چا ماشوم نه درکو ته کمزورې غریبه وي. لاړ حضور علیه الصلاة والسلام بس هغه یتیم دی بس یتیم دی دې داسې وړم وي. حضور علیه السلام یې د هغې نه را روان کړو وایي په لاره چې موږ په سورلۍ کېناستو زما سورلۍ د ټولو نه مخکې روانه ده. ما خپل خاوند ته وویل چې یاره دې ماشوم کې څه کمال شته ښه سورلۍ خو دا غړې د راتلو نه وه نو دې غړې خو د ټول نه مخکې روان ملګري ورته هم وایي وایي داسې چلو حلیمې وایي دا خو عجیبه غوندې کې چللی وایي. او عبدالمطلب صاحب ورته وصیت وکړو چې ګورې زما نه ماشوم خیال به ساتي او پلار یې مړ له څوک شتی نو خو بهرحال ته اصرار کوې صبح سه ځان سره وایي چې کور ته لاړو زما په تونو کې به د سره پینو چې ماشوم مې واچو نو حیرانه شوم زما خپل ماشوم وایي ثابته شپه به هغه جړا کوله ځکه زما دومره پینه و چې ما خپل ماشوم له ورکړی د حضور علیه السلام کوم رضایي خور چې وه شیما د هغې نوم و وایي هغې له مې ورکړی دومره پینه و خو وایي کله چې ما حضور علیه السلام حیران شوم هغه هم ثابته شپه ودو او دی هم دونه پی چې زه حیران شوم. ساوري وایي زموږ په علاقه کې سخت قادو په بني سعد باندې وایي چې ساوري وباسم ماښام ساوري داسې راغلي وایي خلک خپل هغه ته وایي ماشومان ته وایي هغه ځای کې ساوري ساتئ کوم ځای کې چې د حلیمې رضي الله عنها د دوی د ساوري سریږي وایي خلک خو ساوري به ولاړ خلکو ساوري به وګېلاړ زما ساوري به چې دی هغه په ټول کوم په کور کې انتهایي برکات زانګو کې ماشوم وایي یو دي کوم نور کوم ګنټه پس راشم زانګو قشان تړخېږي تا کوم چل دا زه حیران شوم د خاوند باغ په مخه به دې لګیا چې د ماشوم کې څه ډېر غټ کمال موږ ته معلومېږي. او بیا وایي دا هغه ځای نه وایي دا چې وشوه چې یاره 2 کاله پوره شو ما د پنځ نه دی قلار کو خو واپس رالم وایي مور ته مې مینت وکړو چې ما سره یې لږ نور پرېږده ډېر زیات خوښ مې دی ډېر موږ ورسره ډېر عادت شوي وو وایي هغه نه وي چې یتیم دی او موږ ورته ځان دلته انتظار دی ما چې نه ما ډېر زیات مینت وکړو هغې رانه اجازت راکوي زه ویسه واپس 4 کال عمر دی حضور علیه السلام ویل تر ماشومان سره لوبې کوي په دې کې هغه زما هغه بچي چې دی حلیمه رضي الله عنها وایي هغه کور ته رامنډي وایي او چغې کړې هغه محمد چا مړ کو په دې کې چې زما خاوند منډه کړله کور نه چې یاره موږ به هغو ته څه جواب کوو وایي حضور علیه السلام داسې حیران غوندې کې ولاړ دی سره اوسې چلو شو محمد صلی الله علیه وسلم وایي داسې یو سړی راغی او دې داسې راوپرځوله زما دا ځای وسیرو او وړی یې وویسته او بیا د ابي زمزم اوبه ورسره یې په هغې کې وینځه یو ټوټۍ ترې لرې کړه وایي چې هغه ماشومانو چې کوم لهو لعب ته او دې ټړه کېږي هغه حصې مې ترې لر کړه او بیا واپس نښه په دې ځي کوه بیا یاره هغه واپس کور ته راغلو یاره پیریانو اثر دی که دا څه پیسه ده وایي داسې کوو دا ماشوم واپس لیږو ها واپس هغه وخت نه حضور علیه السلام یې واپس راوست 6 کال عمر کې بیا مور بي یاره حضور علیه السلام ته وایي راځه بچیه تا د پلار قبر له بیمه چې یاره پلار دې ستا د پیدایش نه مخکې مړ دی او تا هم نه دی لیدلی قبر او زه هم ځم خپل خاوند قبر له وایي دا 6 کالو عمر کې حضور علیه السلام عمر دی او دا روانه شوه مور بي چې کله مدینې منورې ته هلته بوت د حضور علیه السلام د قبر د والد صاحب د قبر سلام او هغه وکړو په هلته هغه اشعار هم ډېر زیات د غم هغه اشعار کتابونو ذکر کړي دي واپس یې که چې ابوانو یې مقام ته راله بس بیمار شه او ام ایمن رضي الله تعالی عنها دا زنانه چې دا ورسره هم ده او په هغه ځای کې چې بیماره شوه په بیمارۍ کې د هغه هم وفات شو اوس حضور اسلام ایک یوازې پاتې شو دغه ام ایمن دا حضور اسلام پلار نشته دغه شانتې حیران په هغه ابوا په مقام کې اکثر علما وایي چې کله موږ د حضور اسلام د والدې مبارکې قبر ته لاړ شو نو واپسې کې موږ ته هغه منظر یاد شي چې حضور اسلام دلته دا به د پنشي او نبي اسلام ماشوم 6 کالو ماشوم دی او د ماشوم خو ټول دغه په مور او په پلار باندې پلار یې مړلی او مور ته دلته پاتې شو څومره ګران منظر و دا د حضور علیه الصلاة والسلام دا هغه ځای نه نبي علیه السلام ام ایمن سره راغی عبدالمطلب صاحب ته یې حواله کړو چې هغه مور یې هم وفات شوه او نبي علیه السلام بیا د 8 کالو په عمر پورې د عبدالمطلب صاحب په تربیت کو بیا 8 کالو عمر 8 کاله او 2 میاشتې او 10 ورځې چې د حضور اسلام عمر دې ته ورسېدو عبدالمطلب صاحب هم وفات شو هغه بیا نبی علیه السلام هغه عبدالمطلب صاحب وصیت وکړو خپل دغه ته چې ګوره خبردار زما دا نسې چې دی نو ګوره د زما په زامنو کې زما په نسو کې د جدا یو حیثیت دی جدا مقام دی د به ډېر غټ خیال ساتي ابو طالب صاحب ته حواله کو بیا د هغه وخت نه واله د 50 سال په عمر پورې د حضور اسلام تقریبا 50 سال ته پکې ورسېدو ابو طالب صاحب
د حضور اسلام انتهایی خدمت کړله، څومره تکالیف او پریشانیانې چې د کافرو د طرف نه هغه ابو طالب صاحب چې دی هغه بیا برداشت کړي دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، مسلم شریف حدیث دی چې نبی اسلام نه چاته پوښتنه وکړه یا رسول الله ته خو معراج ته لاړې، جنتونه دې ولیدو، جنتونو ته لاړې، دوزخ ته ولیدو، ستا هغه تره سره دې ملاقات شو که ونه شو؟ وایي که نه، هغه سره خو ملاقات شو، د دوزخ په ویښ کې وایي او ویښ کې ما چې ورته دیګه داسې ورکړه راوچت مې کړو سید د هغه خپې چې د هغه په دوزخ کې پاتې شي. ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وایي که زه نه وای نو د دوزخ په ویښ کې به پروت و. ابو طالب صاحب سره ملاقات شو، کلمه مسلمان شوی نه دی. په هر حال بیا د حضور علیه السلام د دغې نه وروسته 12 کالو عمر کې تجارت شام ته لاړه، هلته د بحیره راهب سره ملاقات وشو. انشاءالله بله جمعه باندې بیا که الله نصیب کړو د هغې تذکره راشي. الله دې زموږ د حضور علیه السلام سره کامل عشق او محبت پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم.